د دې طریقه واردات دا چې دی به په مختلف پوش ایریاز کې फॉरनर्स ही कवल हम उस रेंट कार वाले के भी पीछे जा रहे हैं कि जिसने इनको गाड़ियां फराहम कर रहे थे, तो ताकि हम उसको भी इसमें तफ्तीश में शामिल कर सकें. وایا دی به صرف افغان مهاجرین چې کوم دي یا افغان سټیزن چې دی هغه به دی ټارګټ کول کنه عام عوام به ټارګټ کول. السلام علیکم جی، زم دین محمد مومن او تاسو ګورئ دا وخت پرایم ډیجیټل کہانی. حیدرآباد پولیس یو کاروایی کړې ده چې پاغه کې درې ملزمان گرفتار کړي دي. هغه ملزمانو با ځان حساس ادارو اهلکاران ظاهرولو او خلکو نه چې دی پیسې موبایل او نور قیمتي شی نه اخیستلو. زیات تر د دې غلو چې دی طریقه واردات بداوه چې هغه به هسپتال نه بار ولاړو او هسپتال نه بار به چې زیات تر هغه به افغان سټیزن به ټارګټ کولو او چې کله به ځان سره په گاډي کې کېنولو مخکې به بودلو نو د اصلي په زور باندې به بیا تی قیمتي شی نه واغسته یا پیسې یا موبایل یا نور داسې شی نه. نو هغه سره تقریبا 19 لک روپۍ برآمد شوي دي چې هغه کې ملکی او غیر ملکی چې دی کرنسی شامل ده. دې سلسله کې به اس پی حیدرآباد پریس کانفرنس هم کوي. دا وخت موږ ولاړ یو اس پی کینټ سره او هغه نه به د دې حواله سره معلومات اخلي. دا ګروپ د سیمه گرفتار کو چونکه دوه درې د وکوي زموږ تانه ته ریپورت شوی اس ایچ او صاحب کامران ته حیدرآباد تانه ته پای کې ما د ټاسک موږ چې دا کسان خو گرفتارول پکار ځکه چې دا د غریبانو خلکو مال لوټ کوي نو دا کسان گرفتارول پکار دي. باغی باندې دی مختلف زاویو سره کار وکړو او پای کې هیومن انټيليجنس سره هم دی کار وکړو، انفارمیشن واغشتل او دا غي کم چې ګینګ ممبرز دي دا غي چې کوم موبایل نمبر هغه په سی ډي ار په لوکیشن بیس باندې هم کار وکړو او پای دواړه موږ کمباین کو پای طریقہ کامران د ډیجیټل ریډ کو په سلورم پنځم ریډ کې هغه کامیاب شو او اریسټ کړو. د دې طریقه واردات دا چې دی په مختلف پوش ایریاز کې فورنرز هی کول هغه ته ځان داسې شوکل چې یو جنسي ریپرزنټیټیو ما داغه باډي سرچ په کول هغه سره چې سم کرنسی وي ټول ته غشتا خو یا به کدا کس بډیر لګتي جو هغه او وخت بیا ویپن روخ کولو او په ویپن پترو به يرولو او هغه به لوټ کولو. آیا دیو به دا کاروای نه صرف د حیدرآباد په حدودو کې کول نه دی دا کوم وکوي دي دا مختلف ایریاز کې دي کړي خو سپیسیفیکلی حیدرآباد کې کړي چونکه موږ سره حیدرآباد کې افغان لګشتا اور د دې چې کوم افغان کونسولیټ ته دغه ایریاز کې دي کړي دي په اسلام آباد کې دي مختلف حکومت کړي په لکی او په بنو کې مختلف سټیز کې دي کړي دي. څومره مقدماتو کې مطلب دي یہ تقریبا 19 مقدمات کې دوم سره مطلب وو. د رنټ چې دیو کوم گاډي راغسلو نو رنټ والا خلاف هم څه کاروي کیږي کنه؟ جی بالکل هغه دی سټیټمنټ ورکړی چې دا ما د غینه پرنټ راغشته دي او چونکی دا دومره نون کسو چې ایون رنټ والا هم پیجندو چې دا یو فرایډیا او یو دغه کس موږ د گاډي نه ورکو نو دا به کوشش کول چې خپل یو دوست په ډیپلای کولو چې ته مال د رنټ نه گاډي روباسا څنګه چې تاسو ما پهله میسج درکو دا میسج بیا هم تاسو په توسط سره رنټ کار ولا ورکول غواړم چې دا تاسو باقاعده د هغه کس ته سټام اخلي یا باقي انشور کوي با چې تاسو گاډي په کرایم کې نه یوز کیږي او موږ اوس ان شاء الله غیبم راغواړو چې تاسو دا گاډي دا په کرایم کې شوی د دې تاسو ذمہوار یې. خطر دی چې مدعیان چې کوم دي زیات تر افغان سټیزن دي نو دی خو افغانستان ته روان دي نو به دا کیس چې د حساب سره کمزوري کیږي نه تفتیش باندې بس اثر بيوزي نه 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 به کمزور کیږي ان شاء الله هم موږ کوشش کوو چې اول اغي روغواړو ایته دوه کارونه کوو ایته یو ریکورینګ ورکو او موږ دا وایو چې زموږ مقصد د پولیس د کې پی پولیس چې موږ پبلک ته فیسیلیټیشن ورکو کاغذ تم سره افغان زوسی کاغذ یو بل فورنر هم سیږي زموږ دا ایته دا فل ان شاء الله ګارانټي ده چې موږ به ایته فل ریکوري ورکو ای راغواړو کامران وسر کانټیکټ کړی دی. دا وخت جی مونږه ایس پی حیدرآباد جنید صاحب سره ولاړ یو هغه نه بعد گروہ بارے کے معلومات کو. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ گروہ کیسے گرفتار ہوا اور ان کا طریقہ واردات کیسے تھا؟ جی السلام علیکم. یہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے پچھلے 1 مہینے سے رپورٹ ہو رہا تھا کہ حیدرآباد کے فیز 4 فیز 5 ایریا میں جہاں پہ افغانیوں کی آمد و رفت رہتی ہے لاچو موجے کے حیثیت سے تو وہاں پہ ایک گروہ سرگرم ہے جو کہ خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کرتا ہے اور افغانیوں پہ پریشرائز کر کے ان سے سادہ لوگوں سے پیسے لوٹنے کے میں ملوث ہے. تو کیا یہ صرف افغانیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا؟ ان کا طریقہ واردات میں موسٹلی یہی تھا کہ ایسے افغانی جو کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس کی کمی بیشی ہو تو ان پہ زیادہ پریشرائز کر کے ان سے پیسے لوٹنا یہ ان کا طریقے میں شامل ہے. ان کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی؟ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے؟ ہاں CCTV فوٹیجز شامل حاصل کی اور ان کے تھرو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جی یہ لوگ ملوث ہیں. ان کی گاڑیاں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہمارے ساتھ کہ یہ اس طرح کے یہ لوگ ہیں اور اس کے تھرو ہم نے کرتے ہوئے ان کو اریسٹ کیا. اچھا سر یہ بتائیں ذرا ریکوری کے حوالے سے بھی بتائیں کتنی ریکوری اور یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے ملزمان اس طرح کی وارداتوں میں ملوث تھے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ پچھلے مہینے 1.5 میں زیادہ سرگرم ہوئی تھی ان کی کاروائیاں
और टोटल इसमें जो 19 लाख रुपए हैं जो कि इनसे रिकवर हुए हैं, जो इन्होंने मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से लिए हैं ये, और उनके भी वापसी का अमल जारी है। और इसमें गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है, तकरीबन $500 और 28,000 अफगानी रुपए भी शामिल हैं 19 लाख में। ये मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए ये दीगर वारदातों में मुलविस है या नहीं, और इनके दीगर साथी है या नहीं है? बिल्कुल जी, अभी ये तफ्तीश का अमल जारी है जिसमें मजीद ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये 17 मुकदमात में जो हमारे सामने आए हैं कि ये मुलविस थे, उनमें से उसके अलावा 3 मुकदमात इस्लामाबाद के भी हैं जहाँ पे इसी तरह की ये अपने आप को असास इदारे का मुलाजिम जाहिर करके कार्रवाई कर रहे हैं। تاسو د ASP اعتماد جنید صاحب خبرې واورېدې چې درې ملزمان گرفتار دي او د هغې نه تقریبا 19 لک روپۍ ملکي او غیر ملکي کرنسي چې دا هغه برآمد شوې ده. او د دې طریقې واردات داسې و چې هغه به کم خلک به هسپتال ته راتللو یا مریض سره یا به خپله مریض و، هغه چې کله بار راوتلو نو ګاډي کې به یې کېنولو، لږ مخکې به یې بوتللو او د هغې نه به چې دی یا پیسې یا قیمتي موبایل یا نور داسې قیمتي شی نه به واخیستل. او دې طریقې واردات دا و او دوی به دا ویلې چې یاره منګه چې د حساس ادارې سره تعلق ساتو. اوس په دې کې چې کم دی تقریبا 3 ملزمان گرفتار شوي دي او هغې نه تقریبا 19 لک روپۍ ملکي او غیر ملکي کرنسي برآمد شوي دي. ASP اعتماد سره خبرو کولو نه پس موږ دا وخت موجود یو SHO اعتماد کامران نور صاحب سره دینه بعد حواله سره معلومات اخلو جی دا چې کوم ملزمان گرفتار شوي دا څنګه گرفتار شو، ابتدایي تفتیش کې دوی څه ویلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره تقریبا یو 2-3 میاشتې نه لږ شان دی د افغان مهاجرین خلاف چې کوم ایلیګل افغان دي خلاف کوم کمپین شروع شوی و، هغې په بابت کې چې کومې کاروایي وي دې وخت سره دا لږ د کاروغه تیزه شوې. بیا په سوشل میډیا هم هغه شو موږ سره ریپورټس راغله چې داسې سرکاري اهلکارانو ایجنسیو کسانو په هغه کې خلک داسې وارداتې کوي. بیا موږ هغې ته چې دی کوم موږ هاټ سپاټس و هلته موږ د رکیانې وکړې، موږ انفارمران ډپلوی کړل، موږ سپینو کپړو کې کسان ډپلوی کړل، هغې په ترو موږ دا کسان چې واردات ته راغلي موږ اریسټ کړل او ګرفتار هم کړل. ابتدایي تفتیش کې دوی څه ویلي جي؟ ابتدایي تفتیش کې خو دوی چې دی همدا وایي چې موږ دلته کې کوم د ساده لو افغانیان وي علاج معالجې پر راغلي وي، شوکت خانم هسپتال ته یې مریضان هغه راوستي وي، هغه به موږ کېنول، موږ به هغې ته په دې به هم دبا وکړو چې تاسې دلته شرپسندي ته راغلي، دماکې ته راغلي، دهشتګردۍ په غرض سره راغلي، نو موږ به یې ویرولو. موږ نه به چې دی تلاشي اخیسته نو تلاشي کې به چې زموږ سره کوم کرنسي وه فورن وه پاکستاني وه سونه وه هغه به یې موږ نه واخیستې. آیا دې به صرف افغان مهاجرین چې کوم دي یا افغان سټیزن چې دي هغه به دوی ټارګټ کول که نه عام عوام به هم ټارګټ کول؟ تقریبا موږ سره چې څونه ریپورټ شوي دي نو دا هغه افغان مهاجرین چې کوم 10 ورځو 15 ورځو په ویزه باندې په پاکستان ته راتلل علاج معالجې ته، نو هغه خلک بیا دوی لوټ کول، چونکې چې هغې ته دې ته هم پته وه چې موږ ته دا اسان ټارګټ و او دا به زیات ریپورټ کېږي هم ځکه نه چانسز یې نه وو، ځکه چې هغې به بیا واپس افغانستان ته لاړل نو بیا به یې رابطه نه کېده ورسره. تفتیش کې دوی څه ویلي چې څومره مودې راهیسې موږ به دا کیسونه کول؟ دا خو دوی لکه دوی مخکې هم ریکارډ یافته دي، ګرفتار شوي کلونو نه دوی د هغه کې انګیج وو، خو چونکې چې کله اوس نه د افغان مهاجرین خلاف کمپین شروع شوی نو دې کې دوی لږ شان دې ته سپیډ ورکړو. SHO صاحب دا وایي دا چې کوم کسان گرفتار دي د دې بل کوم داسې ګروپ شته دی یا داسې نور ملګري شته دي یا تاسو ته ابتدایي تفتیش کې څه ښودنه کړې یا چې موږ سره نور ملګري وو؟ موږ ته تفتیش کې دا ویلې چې دوی کوم دوران تفتیش موږ ته کوم نور ملګري خو نو هغې کې موږ یو د ملګري اریسټ کړی دی، هغه نه اوس موږ ته انویسټیګیشن بقایه دی چې یاره ده سره نور څوک انوالو وو. دا ولې 2 کسان چې دي ملزمان چې دي هغه جیل کې دي او دلته دي څه وجه ده؟ دا چونکې موږ هغه لږ وخت ارسه مخکې نیولی شي وو او هغه موږ چې دی ریکوري هغه ته خپل او د هغې بیا نور موږ چې پوره کمل ګینګ موږ بې نقاب ونیسو نو هغه به موږ فردر پیدا. ګرانو کتونکو تاسو د SP کینټ ASP حیاتآباد او SHO حیاتآباد خبرې واورېدې چې په کومه طریقه هغې ملزمان گرفتار کړلو او د ملزمانو طریقې واردات حوالې سره هم هغې تفصیلي خبره وکړله او هغې به زیاتتر چې کوم افغان سټیزن دي هغوی به ټارګټ کولو چې کوم داسې ساده خلک به او د هغې نه به چې کوم دی پیسې قیمتي شیزونه چې دی وهلو. دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. موږ له اوس اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.